زه خپله عمران خان صاحب د زړه نه خوښوم خو پرون چې په صوبایي اسمبلۍ کې د پی ټي آی ام پی ای شفیع جان نثارباز لاله پسې دا چغه والې دا چې کله به ځي قسم په خدای چې مال شرم راغی ډېر پروتې کارې کړی دي د اخلاقو نه پروتې کارې کړی دي د شرم کارې کړی دي او دې ثابته کړې دا چې د نه صرف نثارباز لاله پسې چغه والې دا بلکې ټول باجوړ قام پسې چغه والې چې کله به ځي ټول پښتون قام پسې چغه والې چې کله به ځي او دې نه دا ثابته کړه چې دې په دې خوشحاله دي چې د باجوړ کې اپریشن روان دي دا میندې دا تورسري دا سپینګری دا ماشومان دا ځوانان دا چې در په در دي دا چې خوري په سر دي په دې دي خوشاله دي د دې خبر نه دا ثابته شوې دي په دې خوشاله دي کو دې په دې نو خوشاله د په ځړ کې لګم در پروتو چې دا باجوړ د خلک وړي در په در دي د باندې سرباز له پیدا چغه نه واله ولې چې سرباز له په اسمبلی کې دغه د باجوړ دغه تورسرو د سپینګرو د ماشومان او ځوانانو د پر راغلو چې اواز یې پورته کو دا غیر لپاره اهو زاری کوله او دې پاسې دو صرف په دې وجه چې هغه د نېشنل پارټي یو ام پی ای دي دو په هدا څنګه ول چې کله بسي نثارباز له بدای خور نه کله سي هغه یو ام پی ای دي سویزرلند ته دي نیوزیلند ته دي امریکا ته دي شي هغه د څه کمې دي هغه د باجوړ د خلکو د لپاره आवाज پورته کو خو تاسو کې غیرت او پښتو نشته تاسو کې چې شرم او حیا نشته چې هغه تورسر پورې خندو کړ چې کله بسي یعنی دی ام پی ای صاحب چې نثارباز لاله پسې پړک اسمبلی کې دا چې غواله چې کله بسي دا سوچ هم نکو چې هغه میندو هغه تورسرو هغه سپینګرو مشرانو باندې بس تیریږي چې زما د आवाज ووري چې کله بسي د شرم او حیا نه ورته هغه بړک سوي چې زموږ یو پښتون ځوان چې ام پی ای شو پښتنو په اوټ باندې د اسمبلی ته لاړو او زموږ په در خوري په سر باندې کوم دي خوشاله دي او جشن مناوي چې کله بسي مال شرم راغی یار تاسو له شرم درغلی نه ته په کمنټ کې وایي چې او موږ له په دې خبره شرم راغی ما له به شرم راغی سخت شرمېدم په دې خبره